څومره کوشش کولی شي درود شریف ډېر یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله حبیبه زړه مې غواړي چې په تا ډېر درود شریف ووایم نو څومره وامه نبی علیه السلام ورته وایي ستا خوښه ده وایي څلورمه برخه پوره ده څلورمه حصه چې دا زما د نوافلو څومره وختونه دي د فرایضو نه علاوه چې دا څلور برخې کوم او څلورمه برخه په تا درود شریف ووایم نو پوره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا خوښه ده خو که سیوا دې کو نو ښه به دا ورته نبی علیه السلام خپله وایي خو دې کې به صحیح که نه هغه ورته وایي د الله حبیبه چې نیم ووایم نو پوره به چې دا ټول اوقات نیم کم دوه برخې کم نیمه حصه په تا درود شریف وایم او نیمه حصه خالی پرېږدم نو صحیح ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا خوښه ده ستا خوښه ده ښه که ډېر دې کو نو ګورې غوره به وي هغه ورته وایي د الله حبیبه چې دوه برخې په تا درود شریف وایم او دا یوه برخه دې نورو نوافلو ته ورکړم پوره به دوه برخې به په تا درود شریف وایم درېیمه حصه به دې نورو ذکر و اذکار نوافلو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا خوښه ده ښه که زیات دی که نه ښه به د الله حبیبه صحابو د پیغمبر په مزاج پوښتل وی د الله حبیبه چې فارغ ټیم راته میلاویږي او په تا درود وایم نو بس ده چې فارغه موقع میلاویږي او ژبه مې ستا په درود لمدی نو ټیک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته فرمایي که داسې دې وکړل چې فارغ ټیم میلاویږي او په ما درود وایي که داسې دې وکړل نو وی الله به ستا دوه کاره ته دا کوه او الله به دې دوه کاره کړي او هغه دوه کاره زمونږ د ټولو حاجت دی او ارمان خو دی چې دا دوه کاره وشول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله به ستا دوه کاره وکړي وی کوم وی الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي او الله به دې د هر غم نه بېغم دا ورته نبی علیه السلام خپله وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې خپله وظیفه چې ته په فارغ ټیم میلاویږي او ته په ما درود وایې الله به دې ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به دې الله بېغمه کړي زمونږ د ټولو خدا دوه حاجت دی چې ګناه مې معاف شولې او دنیا کې مې بېغمه ژوند تېرولی چې غمونه نه وي نو دا دوه حاجت دی نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه مې هم ختم شوي او الله مې ګناهونه هم معاف کړي نو چې دته فارغ موقع میلاویږي نو دې دې درود شریف دې دې درود شریف بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه به تاسو نه پیژنئ خو دې علماو نه تپوس کوئ مولي صاحب امام شاه ولی الله رحمت الله علیه څنګه عالم دا څومره علما چې تاسو په ننني دور کې نه دوی چې خپل سند د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی نو بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي سند چې زه خپل وس رسوم د احادیثو نبی علیه السلام په منځ کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي یا به مې استاذ کېږي هسې نه شه امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي ما او زما خاندان چې څه موندلي دي ما او زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلو دی دا هم د درود شریف په برکت خو چې یو سړی د برکاتو خوند والي خوند مونږ او تاسو د درود شریف د برکاتو خوند نه دی اخیستی دې سره پراخي راځي دې سره سپېرتوب ختمي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کېږي دې سره کور کې واړه تابعدار کېږي دې کې ډېر روحانیت پروت دی روحانیت او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی درود شریف ډېر وایي الله به یې دعاګانې هم قبلوي دی به مستجاب الدعوات وګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلوي چې کم سړی درود شریف ډېر مستجاب الدعوات به الله وګرځي الله به یې هره دعا بیا قبلوي چې دی د درود شریف زیات اهتمام نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف یو خو د جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمي کوي چې کم سړی د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د ده مخې ته یو نور رڼا به یې رڼا دی چې څه کار کوي مخې ته به یو رڼا قایم وي چې ده د سورة الکهف تلاوت کړی د جمعې په ورځ حدیث مبارک کې راځي چې څوک د سوره کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس چې
چې سړی سوره کهف وایي نو اخري پکې هم راغلی وایي دی به د فتنو نه محفوظ وي آن در دی که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ د دې نه بله غټه فتنه نشي د کرونا نه هغه ډېره غټه ده کرونا د دجال د فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده د دې نه بله غټه فتنه شته تا د وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب په حقه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کېږي به داسې د ایمان به د خلکو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي دا څومره غټه فتنه ده نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت او درود شریف زیات چې کم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېږم چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ د ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درود سیوا راوخت ما سره به نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا نه چې درود شریف یې څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې رکوي دنه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه د جنت لار خطا کړې ده لار د جنت لار د دنه خطا ده چې په ما درود شریف نه وایي یو صحابي وایي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډېر خوشحال په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل ما ته تپوس کو د الله حبیب ډېر خوشاله نن ډېر خوشاله ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشاله ولې به نه یم خوشاله وی چې اوس جبریل امین راغی او ما ته یو خبره وکړله ډېر خوشاله اوس جبریل امین راغی ما ته وی چې ای د الله حبیبه چې رب العالمین وی چې رب العالمین را لېږلی چې زما محبوب ته ووایه چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په بدل نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلي دي چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم څومره لویه خبره په دې سره د رحمتونو دروازې کولاوي کور کې به د رحمتونه راورېږي او برکتونه به راورېږي چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وای او څوک چې درود شریف ډیر وای نو الله تبارک وتعالى به د حرمین زیارت لم بوزي دا دلته چې وای چې وصلی الله علی النبی الامی دا درودونه چې وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وای یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به الله وردند کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود بم ووایي چې السلام علیک یا رسول الله الله به یو ورځ داسې پتا راولي چې کوم سړی درود شریف داسې ډېر وایي یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار دا ادب مقام راغے چې د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزار